د رستم تحصیل کونسل اجلاس بغیر سی جنډې او بغیر سی نتیجې ختم شوی. اسسټنټ کمشنر تحصیل رستم بشمول نور سرکاري افسرانو په اجلاس کې د شرکت نه کولو په ضد د کونسل ممبرانو احتجاجاً اجلاس ملتوي کړو. اسسټنټ کمشنر تحصیل رستم نیوز ته خپل موقف کې وویل چې په لو ډیری کې په سرکاري کار کې مصروف وم. په خپل ځای مې خپل نماینده تحصیلدار رستم اجلاس ته لیږلی و. د تحصیل کونسل چیرمن مولانا مبارک احمد وویل چې د کونسل په اجلاس کې د تحصیل رستم په مسایلو باندې بحث کیږي. د سرکاري افسرانو په اجلاس کې شرکت انتهایی ضروری دی. چې اجلاس کې سرکاري افسران شرکت نه کوي نو مسلې به څنګه او څوک حل کوي. موږ د تحصیل رستم د کونسل اجلاس او هغه ته چونکې بعضې کسان را حاضر اکثریت خو حاضر شو خو زمونږ ایسی صاحب نو حاضر شوی نو زمونږ چیرمنانو صاحبانو احتجاج وکړو چې دا خو زمونږ بېعزتي ده چې دې مونږ له نه راځي. بله دا ده چې دا د دې ذمهواري ده نو دې وجه نه دا اجلاس مونږ ملتوي کو. خو زه ټولو ته دا تنبیه ورکوم د محکمو ته چې دا زمونږ او ستاسو په شریکه باندې ذمهواري ده. نو تاسو چې کله هم زمونږ اجلاسي نو تاسو به ټول هغې ته حاضرېږئ، که نه حاضرېږئ نو بیا به مونږ په دې باندې ایکشن اخلو او هغې کې زما سره ټول چیرمنان متفق دي او زم د هغې سره په دې خبره کې متفق یم ځکه زمونږ مقصد د دې تحصیل او د دې قوم او د دې ملک فایده ده. د رستم تحصیل کونسل چیرمن مولانا مبارک احمد وویل کو چې آینده اجلاس کې هم سرکاري افسرانو ګډون ونه کړو نو بیا به موږ په احتجاج لاره خپلوو. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.